گوریو دا بسم الله الرحمن الرحیم اور بن کا باقی څوک بنا پرې دی کا وحذفت المفعول تحرزا عن التكرار لو ذكر وعن الإزمار قبل الذكر في الفضلة لو أزمر إن استغني عنه وإن لم يستغن عنه أظهرت المفعول أنه حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا لأنه لا يجوز حذف أحد مفعولي باب حسبت ولا يجوز إزماره لئلا يلزم الإزمار قبل الذكر في الفضلة. تاسو لږ متوجه شئ ولې چې بیان د تنازع شروع نمنګ د تنازع تعریف کړو هغه دا چې کله چې دوه عاملان کم از کم دوه عاملان شدت تقاضا وکي په یو معمول کې داسې معمول چې د هر یو د پاره د عامل جوړېدو صلاحیت لري هلکه بیا به نه پرېږدم واښه که لیټ راځي او بیم دویم نمبر د دې څلور صورتونه ذکر کړي دواړه عاملان به تقاضا د فاعلیت کوي دواړه عاملان به تقاضا د مفعولیت کوي اول به تقاضا د فاعل کوي دویم به تقاضا د مفعول کوي څلورم اول به تقاضا د مفعول کوي دویم به تقاضا د فاعل کوي پوه شئ په دا څلور شو بیم تفصیل شروع کړو اختلاف هم ذکر کړو دریم نمبر کې بصرین وی فعل ثانی تبع عمل ورکو کوفین وی فعل اول تبع عمل ورکو بیم مذهب د بصرین شروع کړو څلورم نمبر کې تفصیلا کچری منګ فعل ثانی ته عمل ورکو بنا بر مذهب بصریین فعل اول به تقاضا د فاعل کې د اول صورت ده نو حکم بدای چې منګ به د قطع تنازع د پاره د ازمار ولا صورت اختیارو دا ویل شوی کنه تر دغه ځای پورې سبق شوی کشر فعل اول تقاضا او دا خو دې غار کې غار شي ټول توجه منګلو دا ور لټ ک مکمل به څوک رانی شي یو خبره لکه کفعل اول تقاضا فعل ثانی ته موږ عمل ورکړی دی دویم صورت نن سبق فعل ثانی ته موږ عمل ورکړی دی او فعل اول تقاضا د مفعول کوي او د افعال قلوبنا نه دی نو حکم دا دی چې معمول د فعل اول به محذوف وګڼو دای دا وشوه خجی اظهار ولې نه کې د فعل اول لپاره معمول چې دی هغه اسم ظاهر راوړه کنه وای نه اظهار شنی دی خجی د فعل اول لپاره معمول ضمیر راوړه کنه وای نه به ازمار قبل ذکر فضله کې راشي او دم جایز نه ده نه بس قطع تنازع درې صورت دي حذف جایز نه ازمار جایز نه یا اظهار جایز نه ازمار جایز نه بس سبق او حذف بکو وګورئ تا وحذفت المفعول او محذوب رباعي مفعول وحذفت المفعول او حذف کې به مفعول هرکه دې من څه کې ده ماړه پریدا دریګه ولی تحرزا عن التکرار دې لپاره چې من بچ شو د تکرار نه ځکه کې اسم ظاهر راوړو تکرار راځي لو ذکر کچری موږ اظهار وکړو وان الازمار قبل الذکر او دې لپاره چې موږ بچ شو د ازمار قبل ذکر نه فی الفضله ففضله کې دا کله لو ازمر کوم شری ضمیر رو باسو نه بکو داسې به ورو ګورئ دریم صورت من عمل ورکړې فعل ثانی ته او فعل اول تقاضا د مفعول کوي او د افعال قلوب نه دی اوس قطع تنازع درې صورت دي ازمار دی هغه دلته نه دی جایز حذف دی حذف هم د افعال قلوب په مفاعیل کې نه جایز نو څه بکو مجبوری ده اظهار بکو ورسېدلې په وګورئ ان استغنی عنه دا کوم صورت چې تیر شو دغه دی کنه دا اله چې کله د مفعول نه استغنا و یعنی افعال قلوب نه نو والا سمت وان لم يستغنى عنه کچری استغنا د مفعول نه نو یعنی فعل اول د افعال قلوب نه و به د قطع تنازع صورت چره اظهرتا
تب اظهار کې رچا اظهار بکی المفعول د مفعول لکه مثال کې وګوره حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا وليس بدلتا اصل ما لانجه چې دا هغه په منطلقا کې دا حسبني کې یا متکلم مفعول به اول لشتره حسبتو کې زیدن مفعول اول لشتا حسبني د بار دویم مفعول نشتره حسبتو د بارم دویم نشتره نو اخیره کې کوم منطلقا دی دا موږ د حسبتو د بارم مفعول وګرځولو نو اول حسبني سره بچکه ازمار نشي کوله او دغه شان حذف هم نشي کوله فعل قلوب دی اظهار بکې اظهار کړي دي حسبني منطلقا د منطلقا منځ کې استلې دي وګورئ لانه لا يجوز وذکر جائز نه د حذف احد مفعولي باب حسبتو حذف کول د یو د دوه مفعول د باب حسبتو ځکه فعل قلوب چې کوم دوه مفاعیل د به حکم د مبتدا او د خبر کی او مبتدا او خبر کی او حذف کول د رکن د جملې لري کول دي دا هټیک نه فلا محظور فی کڅشو ولا يجوز ازماره ازمار هم نه دي صحیح چې منګه حسبني ایاهو وایو ولی به زیدن منطلقا تبراجی شي او مرجع چې دا لفظا بمؤخری او مفعول دی رتبتن بمؤخری او ازمار قبل ذکر لفظا او رتبتن چې به اخو ناروای به لازم شي ازمار قبل ذکر په بزره کې وین عملت الفعل الاول وګورئ ولې شپدا پرونه سبق پکارو هټه مربانه بن شوی دا پرونه خبره وي توجه من عمل فعل اول تورکو څنګه چې کوفیین وي پدې پوي شو اوس فعل ثانی چې تقاضا کوي د دې درې صورت جوړيږي د فاعل تقاضا کوي فعل ثانی یو صورت د مفعول تقاضا کوي د فاعل قلوب ونه نه د دو صورته فعل ثانی د مفعول تقاضا کوي او د فعل قلوب ونه ده څو صورت شو درې فعل اول تم عمل ورکو فعل ثانی تقاضا د فاعل کوي قطعی تنازع درې صورتونو کې بدل تکم صورت اختیارو وې چې دلته به ازمار کو ازمارات منګ عمل فعل اول تور کو فعل ثانی تقاضا د فاعل کوي ندی لپاره به ضمیر رو به سوغه به فاعل شي او دا بل د اسم ظاهر موافق رو به سوغه غي تراجی وي تکوي ازمار قبل ذکر دی نه موږ صرف لفظا دی رتبتن نه دی مثال کې به واضح کو پدې پوه شولې وس کې فعل ثانی تقاضا د مفعول کولا هغه سبرست ګورو ته ګورئ رسبی کنا وان عملت الفعل الاول کشرت عمل ورک فعل اول لنا كما هو مختار الكوفيين لکه څنګه چې دا مختار د کوفیون دی کوفیون دغه شان خبره غوړه کړی دا انور اغراض مونږ یو پیرویلی ځکه دوباره نه مسان دي کنه نو ازمرت الفاعل تبع ضمیر د فاعل راوړي فی الثانی معنا فی الفعل الثانی نو تاسو پوهیږئ فعل ولی روي سلو ځکه دغه صفت د صفت نه لابودی د موصوفنا تبع کلا په فعل ثانی کې ضمیر راوړي د بول صورت کې اول صورت کم دی لو اقتضاه کله شي تقاضا د فاعل کولا مثال به سوی لکه ضربني واكرمني زيد وليس بدلته دي مثال کې ګوري کې کتابونو کې ګوري خپل کتابونو کې لانجه په زيدون کې دا ضرب وای زما دي فاعل شي اکرم وای زما دي فاعل شي نو منګه عمل فعل اول تورکو زيدون فاعل د ضرب شو اکرم سره بچکو دا هم تقاضا فاعل کې نو دا اول صورت دي کې به ضمیر منو زید تبراجی وي ته زید خو مؤخر دي وای دا فاعل له فاعل رتبه مقدمه ښه یو خود فعل اول معمول دی اسم مقدم دی او دویم فاعل دی فاعل رتبه مقدمه ای نو اگر کله پس کې مؤخر دی نو دغه شن ازمار قبل ذکر جایزی نو اورا اذا جعلت زیدا کله چې تو ګرځي زید فاعل ضربني فاعل ضربني دی وګرځولو اوس بسکه وازمرت فی اکرمنی او ضمیر د باکرمنی کې رويستلو کم ضمیر راجعا داسې ضمیر چې راجع به وی چاته الى زید زیدتا وللی تقدمی الک دا بجایزی و یو کنا و زید چره وی زکه دا مقدم دی رتبتن زکه فاعل دی نفلا محظور فيه بدی کې سمنه نشتره حين دین بدغه وخت کې ولې نشته زکه رتبه چې مقدمه لفظ کې کمرجی مؤخریم خیر دی الک پیګو بي حسب بدی کړه وې کنا توجه جی
کله چې فعل اول ته عمل ورکی فعل ثانی تقاضا د فاعل کول نو تاسو کې ضمیر د وستلو حذف ولنه کې وی فاعل حذف کول جایز نه دي اظهار وکوي چې اظهار هم شنی دي نو وی لا حذف الفاعل حذف د فاعل بنه کې ولا الازمار ازمار بم نه کې قبل الذکر دغه کنه حذف ناروا دي ازمار قبل ذکر هم ټیک نه دي لفظا سم پرې خو دلیا اچھا لا حذف الفاعل حذف د فاعل باندې کې او دلته ازمار قبل ذکر رانه له لفظا و رتبه دا سیدا ولا الازمار ازمار او دلته ازمار رانه له قبل الذکر لفظا و رتبه مخکې د ذکر نه چی مرجع لفظا و رتبه مؤخر ودا سینه د شوی بل لفظا بلکې دې کې ازمار قبل ذکر را لنی مرجع مؤخره د صرف او صرف لفظا فقط هو جائز نو دا جائز دا به برګوري پویګو سره کنه توجه من عمل ورکړې دي فعل اول تا فعل ثانی تقاضا د فاعل کولا اول صورته کمه دا چې ضمیر بروباسي فعل اول لپاره به فاعل جوړه دویم صورت عمل ورکړې فعل اول تا فعل ثانی تقاضا کوي د مفعول او د فعل قلوبنا نه دي ندلته قطع تنازع درې صورتونو کې دوه جایز دي حذف هم جایز دی چې د فعل ثانی کم معمول دی هغه تقاضا د مفعول کوي مفعول حذف که خیر دی مفعول حذف کول جایز دی او که ضمیر رو باسی نو دا ډیر اولای جایز نه بلکې به اولاد که ضمیر رو باسی واجب وایو او دریم شی هغه اظهار دی هغه نه دی جایز دو پکې جایز دي حذف او د فعل ثانی د بار مفعول ته ضمیر رو باسی دام جایز ده او دا اولاد صرف یو نه دی جایز څه څوک دی اظهار دی تاسو نه پیږئ رسول ته بل شیخ کنه سنشتہ مړ نه ګورې دا په باندې ټیم دی کنه ذکر اغلی هم کنه تاسو بدل تناسي ګورې به که څوک لیټ کېدل به مال قصه نه خرابوي ښا به بار ولاړی ګورې تا کم دی وازمرت المفعول ضمیر د مفعول براوړي ګوره قطع تنازع کی ضمیر خبر وکړه ضمیر جایز دی بلکې اولاد دی پچا کې به راوړي فل فعل ثانی په فعل ثانی کې مظهر فی خودل د ضمیر د پاره دا کله لو اقتداو کې چې تقاضې د مفعول کولا على المذهب المختار مختار مذهب د قدر المختار معنا على المذهب المختار موصوف رويس مختار د پاره ولم تحذفه حذف بنکه وان جاز حذف اگر که حذف هم جایز دی مویل دواړه جایز دي کنه خو ازمار کول دا اولادی دا ولی مثال براشي وجه دا ده کمن حذف وکړو نو پته باندې لګي چې عمل خو من فعل اول ته ورکړي نه د فعل ثانی دغه مفعول چره د مرجع د چا کې چې جګړه د دغه موافق دی کنه دی پته باندې لګي دا حذف وکړو او که ضمیر راوړو سره لکه مثالی وای من خبره واسانه شي ضربني لا ضربت واكرمت زيدا د فعل اول مفعول شو اکرمتو سره څه کېږي که هو مفعول نشته وای هو راوړه واکرمته زيدا هو ضمیر بچا ته راځي شي زید ته او حذف هم جایز دی واکرمتو زيدا خو ضمیر اولاده ځکه کته ضمیر راوړي پته بلګي چې د دوړو افعال مفعول چې دا برابر دی افراد تسنیه جمع کې هو ضربت واكرمتهما الزيدين ضربت واكرمتهم الزيدون الزيدين پوه شولې کنه به او که حسب وکي ضربت واكرمت زيدا یا زيدين پته باندې لګي چې کرمته کې څوک دی اگر چې جایز ده واورا وین جاز اگر که جایز دی حذف ولی الضمیر راوړل الاولادی لالا يتوهم هذه لپاره چې وهم ونشي چې مفعول الفعل الثاني مفعول الفعل الثاني اکرمته کې هو یادای دا مغایر دی د مذکور سره د زید سره ويكون الضمير حينئذ راجعا الى لفظ متقدم رتبه به اعتراض راشي لګ برو ضربت واکرمته زیدن کې دا هو ضمیر چاته راځي دی وای زید ته زید خلفظ کې مؤخر دی وای خیر دی که لفظ کې مؤخري چونکه معمول لفعل اول دی رتبه مقدمه ده فعل اول
سره د معموله د مقدم دا اولینو نو رتبه مقدمه شو. وګورئ ويكون الضمير حينئذ ضمیر به بدی وخت راجع الى لفظ داسې ولفظ دا متقدم رتبه چې رتبه په اعتبار سره مقدم وي کما تقول ضربني واكرمته زيد. دوله دا مثال ورکړی دی ضربني واكرمته زيد. دلته زید منګه یو وجه ویلی و چې زیدن ویلی ضربته واكرمته زيدن نو به ویلی څو چې دا فعل اول معمول له نظمار قبل ذکر او تسیید او دسی کې شی ضربني فعل او مفعول لی واکرمته زیدن د ضربني باقاعده فاعل شي زیدن به تر اکرمته ضمیر راځي کې نو به فاعل دی رتبه مقدمه ده ورسره معمولم دی رچاره لپاره فعل اول لپاره مولي څه پیږي پی راځي او جائز کنا به بار لاړه الا يمنع مانع. دریم صورت توجه جی دریم صورت دا دی فعل اول تقاضا کوله د فعل اول من عمل ورکو فعل ثانی تقاضا کوله د فاعل یو صورت د مفعول تقاضا کوله فعل قلوبنا نو دو صورتونه. دریم کم ته چې وسره ورسېدلو فعل ثانی تقاضا کوله د مفعول او د افعال قلوبنا وو وسبڅکو عمل خو فعل اول ته دی ورکو ویجی ازمار نشو کوله وجب بیان کو حسب نشو کوله ځکه حسب د افعال قلوب د نو مفاعیل جایز نه نو څه بکو اظهار بکو. مثال راځي په یقوم به وته وګورئ نو قطع تنازع طریقه اظهار شولا نو وی الا يمنع مانع مگر دا کا یو مانع موجودو من کون کې مانعو د چا نه مانعو مخکې ویلو دوه شي نه جایزو ازمار او حذف کنه دواړو نه مانعو من الازمار نهم مانع موجود شرکا كما هو القول المختار. قول مختار کې مخکې مسله کې ازمارو کنه او لا ازمارو دیم مانعو. ومن الحذف هل تبيريو کنه وان جاز حذفه او د حذف نه مانعو لکه دا قول غیر المختار نو سبق فتظهر المفعول مفعول به ظاهره فانه اذا امتنع الازمار وجدادا چې ازمار منشو حذف منشو بل څه طریقه شته نشته نو فتعین الکوتکل البازگل دغه وخت خلک وي فانه اذا امتنع الازمار زکه چې کله منشو الازمار والحذف وحذف لا سبيل هیڅ لار نه وا الا الى الاظهار مگر چاته لار وا اظهار تا. مثال کې به سور سیګو تاسو ګورئ حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا اصل کې څه دی حسبني وحسبتهما الزيدان منطلقا دا منطلقين ټکټ کې خپل کتاب کې ګورئ کا حسبني فعل اول حسبتو ما فعل ثاني اول جګړه په زیدان کې را چې دا د چا فاعل جوړ شي دا د حسبني د لپاره فاعل شي او که حسبتهما د لپاره مفعول شي پدې کې جګړه وا نو موږ فعل اول تعامل ورکو نو زیدان موږ د حسبني یعنی فعل اول لپاره فاعل جوړ کو قصه ختمه ورسېدی میراشه دمه جګړه په منطلقن کې وا حسبني د لپاره یو مفعول شته یا د متکلم حسبتهما د لپاره فاعل شته تو هما ورله مفعول اول دی او الزیدانی دا فاعل د حسبه شو حسبني نو د حسبني فاعل شته د حسبتم فاعل شته د حسبني د لپاره مفعول اول یا متکلم شته حسبتهما د لپاره هما ضمیر دا مفعول اول دی دام شته خبره په منطلقن کې را د چا د لپاره مفعول اول جوړ شي نو موږ فعل اول تعامل ورکو دا د حسبني د لپاره مفعول اول که ثاني یار ما ثاني ویل کول می ویلو تاسو لګوای کنه کوم هم خطا کیږي یو شی لو بر سره پکې ګډوډ شي مثال خو ګډوډ نشو ما تاسو ته ویل ګوري حسبني فعل اول حسبتهما فعل ثاني الزيدان کې اوله جګړه وا حسبتهما وای مار بر دې مفعول ثاني شي حسبني وای موږ له فاعل نشته اساسه د مفعول غم دی نو غیر بارم فاعل کو به حسبني سره مفعول اول شته یا متکلم الزيدان فاعل شو حسبتهما سره تو فاعل له هما مفعول اول له مفعول ثاني د دواړو نشته منطلقن کې جګړه د فیو سره کنه منطلقن کې د چا مفعول شو حسبني لم عمل ورکو داغه مفعول شو کجنو حسبتهما کې هو
مفعول نشته هغې سره څه کې یو شته دویم نشته څه کې ور سره نو د قطع تنازع درې طریقې دي حذف وکوئ نه که نه حذف د افعال قلوب په مفاعیلو کې دا جایز نه په حکم د مبتدا او د خبر کې بلکې حقیقت کې دا مبتدا او خبر خو حسبنی پسې رالی بس لکه زید عالم دا مبتدا او خبر دي علمت زیدا عالما علمت براله مبتدا او خبر نبی صلی الله علیه وسلم کني خپل معنی وسو ماغه ده دغه یو نشه حذف کوله خجی ازمار وکه کنه ازمار حسبتهما اياهما وایا کنه حذف خو جایز نه دي څه وکه ازمار وینا ازمار هم نکیږي ولی نکیږي ته وګوره لګ حسبني واسبتهما کی بتو اياهما روباسي کی یاهو بروباسي کی یاهما روباسي نو د حسبتهما د اول مفعول او اياهما د دویم مفعول با په تسنیتوب کې مطابقت راشي دا خو ټیک ده صحیح شو خدا اياهما ضمیر چاته راځي دا خبر سنن ورستا منطلقا تراجي منطلقا خو مفرد دی او ضمیر دی تراوړلو تسنیه دا جایز ده فیګو کنه ته پیګي او غلط فیګا لکه یو خدای دې خیر کړه څه سوچ کې تله رسي خنو کده تسنیه ضمیر وبس نقصان دار راځي چې دراجه او د مرجع منس کې مطابقت ناراضي خنو ایاهو رو باسکنه واسبتهما ایاهو ويجيبه خو منطلقا سره مطابقت را له درجه او د راجع او د مرجع ترمنځ خو بل نقصان را له حسبتهما کی مفعول اول تسیاده او ایاهو مفعول ثانی به مفرد شي الان کی قاعده ده چې د دې د دوړو مفاعیل په منځ کې به افراد تسنیه جمع کې مطابقت وي ولی دا خو مبتدا او خبر دی غیمنس کې مطابقت ضروری دی خبرو پیګو نو نه ایاهو رئیستل شو نه ایاهما رئیستل شو نو ضمیر ټیک نشو حذف هم ټیک نه دی بے فتعین الکوتا کول البازگل دغه یو سړی بازگل له بازگل څوک اظهار بکونو وګورئ درس خپل لیکلي هم تاسو وی خبر وکړه دی مثال کې تاسو وګورئ څه وی حيث اعمل حسبني عمل چاته ورکړل شو منطلقا دغه مفعول ثانی شو هغه څنګه راشه پوره خبره کوي فجعل زیدان چې دا وګرځول شو فاعل له فاعل د حسبني د پاره یو ومنطلقا چې اخره کې دا مفعول له د دې لپاره مفعول ثانی شو وازمر المفعول الاول او ضمیر شو مفعول اول في حسبتهما کې هما ضمیر مفعول اول لیکنه دیم سره څه کې وازهر المفعول الثاني غم ظاهر کړلو هغه څوک او منطلقین مجبورن رويستلو ولې لمانین معنی موجود دی د حذف د بارم ضمیر د بار څنګه هغه داسي وهو انه لو ازمر کچری د ضمیر کچری مقرر شي ضمیر مفرد د مفرد نو په دغه صورت کې خالف المفعول الاول د مفعول اول سره مخالف شي ولو ازمر مثنى او که ضمیر مقرر شي مثنى خالف المرجع مرجع سره مخالف شي او هو قوله مرجع څوک ده اقول ماتنو منطلقا اقول شارع وکړو کتاب کې وکړو مثال دا قول د یو کس ته چې هغه منطلقا قول دی تاسو پوه شئ کنه مخکې راځي ولا يخفان ولا يتصور التنازع في هذه الصورة الا اذا لا حس المفعول الثاني اسما دالا تاسو لږ متوجه شئ بس اخیری خبره اعتراض جواب اعتراض زره به دا صورت چې کوم تازه کر کو دي مثال کې وګورئ حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا دا صورت د تنازع ولا صورت نه لري ولی تنازع تعریف داو کم از کم دوا ملان راشي او د اسم ظاهر کې د عمل تقاضا کوي او د اسم ظاهر د دواړو د لپاره معمول جوړیږي یو شان هر یو د لپاره جوړیږي دا سیوا دلته منطلقا راغلی دی منطلقا نشته کنه نشته بيدا منطلقا کې جګړه ده دا خو د حسبنی د لپاره مفعول جوړیږي ټیک ده حسبتهما د لپاره خو نه جوړیږي څنګه جوړیږي هغه کې اول مفعول تسنیه ده او دویم مفعول به مفرد شي دا خلانجه ده حسبتهما ګوره تنازع کې قانون دا دی چې دغه معمول به د دواړو یو شان وي دلته حسبنی وای ما لپاره د معمول مفرد شي منطلقا حسبتهما وای ما لپاره د تسنیه شي منطلقین او دلته منطلقا مفرد دی د تنازع صحیح شوله تقاضا یو شان ده یو مفرد غوړي بل دلته خو متعینه ده چې څوک مفرد غوړي هم داغه شو
نو د دویم فعل لپاره د سره د معمول جوړېدلو صلاحیت نه لري څنګه دې ته تنازع وي په سوال پوه شولې جواب داري مولوي صاحب بالکل د نښې میندې ویشتلو صحیح خبره دې وکړه خو دومره ده لږ زمونږ خبره هم پوره واوره هغه دا چې دا منطلقا کې لفظ منطلقا زمونږ نه دی مراد د اوسه څوک لفظ منطلقا نه دی مراد چې به مفرد دی او هغه تثنیه غواړي بهی زمونږ هغه ذات مراد دی چې هغه په صفت د انطلاق سره متصف وي دې سره هم کار نشته دی که مفرد وي او که تثنیه وي او که جمع وي منطلقا نه مراد زمونږ څوک دی هغه اسم هغه ذات دی چې متصف وي په صفت انطلاق پکې وي که منطلقا وي او که منطلقین وي هغې سم کار نشته دی نو دا قید هم ولګولو د تنازع صورت جوړېږي که وی نه لګو بیا تنازع نه جوړېږي د اول لپاره معمول جوړېږي او دویم دپاره نه جوړېږي ورته وګورئ ولا یخفا او دا خبره پټه ده نه انه لا یتصور التنازع د سره تصور د تنازع نه کېږي فی هذه صورت کې مگر الا کله به کېږي اذا لاحظت مگر دا چې ته لحاظ وساتي المفعول الثانیه د مفعول ثاني څنګه لحاظ یې وساتي یعنی دله درجه ورکړي د دې خبرې چې دې کې مراد اسمن یو اسم مراد دی داسې اسم مراد دی دالن چې دلالت کوي په څه خبره علی اتصاف ذات چې یو ذات دی متصف دی علی ذات ما علی اتصاف ذات ما چې متصف دی یو ذات نکره ده په څه متصف دی بالانطلاق په صفت د انطلاق متصف دی بس هغه مراد دی من غیر ملاحظه تسنیته بغیر د دې نه چې موږ د دې لحاظ د تسنیه وکړو دا نه یادو و افراده یا د افراد لحاظ یې وکړو دا هم نه و دې سم کار نشته دی خو بس یو ذات چې متصف په صفت د انطلاق باندې و الا که دا کار ونه کړو دا لحاظ ونه ساتو نو فالظاهر انه لا تنازع ظاهر خدا ر به تنازع نشته د ما بین د دوه فعلینو کې فی المفعول الثانی مفعول ثانی کې تنازع نشته ها زیدان کې به خودی منطلقا کې به نشتا ولی لان الاول اول تقاضا کوي مفعولا مفردا والثاني او دویم تقاضا کوي مفعولا مثنى تسنیه مفعول نو نتیجه فلا يتوجهان الى امر واحد دوړ متوجه نشو یو امر ته حالان کې تنازع کې دا شرط فلا تنازع رانه لنو پوه شولې په بس بکو دا څه چې ما نه ویل ورته وکشي پرونی نه ورته وکشي عمل من فعل اول ته عمل من فعل ثانی ته ور کړو فعل اول تقاضا د فاعل کولا ضمیر به پکې رو باسو دا اسم ظاهر موافق به د څه پرون شوی کنه عمل من فعل ثانی ته ور کړو فعل اول تقاضا د مفعول کولا فعل قلوبنا نو حذف بکو صرف حذف عمل من فعل ثانی ته ور کړو فعل اول تقاضا د مفعول کولا فعل قلوبنا ودنه سبقوخه نبه به اظهار کو وشو عمل من فعل اول ته ور کړو الټه شي فعل ثانی تقاضا د فاعل کولا ضمیر برو باسو عمل من فعل اول ته ور کړو فعل ثانی تقاضا د مفعول کولا فعل قلوبنا نو ازمار جائز دی اولاد او حذف هم جائز دی درسي عمل من فعل اول ته ور کړو فعل ثانی تقاضا کولا د مفعول فعل قلوبنا